د الله عادت مستمر را په هدایت او په گمراهۍ کې هغه دا دی چې څوک په خپل طبیعت کم طرف ته ځي نو الله تعالی ورته واګي ورسستی وایي زه لاړ شم په دغه طرف باندې. یو سړی دین خوښ دی، اسلام یې خوښ دی، الله تعالی یې په دې کې لکوي، په دې کې ورته رهنمایي کوي، په دې کې ورته ښودنه کوي. د یو سړي بېدیني او کفر او شرک او بېدیني او فسق و فجور د الله او رسول دشمني خوښه ده، په هغې کې ورته ورځه پې د الله دا طاقت شته چې راونیسي نه رانیسي. د دې نه کله کله تعبیر په زلال سره کېږي، کله په ختم سره کېږي، کله په قفل سره کېږي، کله په رین سره کېږي. دا که علامه بزوي دې تحقیق کړی دی، یعنی معنا دا ده چې د الله دا طاقت و چې دا ګمراهي د ګمراهۍ نه رامنې کړی وی، دا مشرک د شرک نه رامنې کړی وی، دا کافر د کفر نه رامنې کړی وی. و بیان صعوبه و شده ما يعاني الكافر اذا عرض عليه الايمان. کله چې کافر ته ایمان پیش شي نو هغه ته دا ایمان منل څومره ګران کار ښکاره کېږي، دومره ورته ګران ښکاره کېږي لکه چې ورته وایي اسمان ته وخیژه. او دریم دا چې القلوب الكافره یلقى فيها كل ما لا خیر فيه من الشهوات والشبهات. هغه زړونه کافر زړونه غورځولی کېږي په دې کې د الله له طرفه هغه خبرې چې هېڅ خیر پای کې نه وي، چې هغه شهوات او شبهات دي، د زړه چې څه خبرې دي هغه دي، او شکونه او شبهې دي. وتکونو مقرا للشیطان، او د دې خلکو ړونه د شیطان قرارګاهي، د شیطان د ځای د اوسېدلي، د شیطان د شیطانۍ مرکز یې هغه